دا جیل دې څه کې وخوړو خپله ګناه درته معلومه بسم الله الرحمن الرحیم جیل دې په دې وجه دغه ته لګوي چې دغه ځای کې کوم واقعات چې موږ زه د کلي مشره یم د کمیټې مشره یم زه په دغه څوکۍ ته زما سره څلور پنځه کسان وو ما وایي چې دا امن امان خراب نه شي بلکې په دې کې امن امان راشي او چاته نقصان ونه رسي که زه لاړم سیبه څوکۍ ته ونه رسي بلکې امن امان راشي هغې ما ته څوکۍ کولاو نه کړه بلکې ما سره یو ملګری و بل ورکو هغه نه ویډیو وکړه چې ستاسو نوم دی او بای سره څوکۍ ولې نه کولاوي بای ما ته دا حکم شوی دی چې ته به څوکۍ مکمل بندې او څوکۍ به نه کولاوي ما وایي دا څوکۍ صرف د سرمایه‌دار جاګیردار د غټو خلکو دپاره جی مونږ هو د انصاف تمه د وزیر اعظم صاحب او عمران خان صاحب نه د انصاف تمه غواړو چې هغوی به بار بار د انصاف چغې والې خو لیکن اوس زموږ د حال هېڅ څوک هم تپوس نه کوي خیبر پښتونخوا والا وزیر اعلی صاحب بله ورځ راغلی و خو دا تپوس یې ونه کړو چې په دې علاقه کې څه شوي او ولې شوي په څه وجه شوي نو موږ د دې حکومتي وخت نه دا مطالبه کوو چې دوی زموږ په حال باندې رحم وکړي او زموږ د غریبانو دې تپوس وکړي چې زموږ دغه کې بار بار دا خلک ټانې والا قوانین راځي مداخله دې کوي نو چې دا بند کړي شي خپل حق غواړو انصاف غواړو او سیبه چې دغه میلاو نه شي بیا به مونږ عمران خان له ځو وزیر اعلی له هر طرف ته لاړو بیا به ځو مطالبه به کوو درنه به کوو هر شی به سیبه د خپل حق غواړو خپل انصاف غواړو د انګرېز نه مخکې مونږ په دې ملک آباد یو قومیت زما شلمانې یم ما ته خپل پلان وایي چې د دې انګرېز نه مخکې چې په ملکران کومه خزانه سیک سره شوي په هغې کې د ما نیکه شهید شوي سیبه اوس به مونږ خپل حق غواړو او د خپل حق تپوس کوو انصاف غواړو د دې انتظامیه نه ولې به مونږ انتظامیه د دې سره ملګري کېږي او په مونږ ټیک کوي او ګولۍ چلېږي ولې به مونږ ګولۍ چلېږي